پاکستان تحریک انصاف د ډینګاډول حکومت د طرف نه چې کوم دی نو د غریبانانو یتیمانانو مسکینانو په نوم باندې د رمضان پیکج اعلان وکړی شو. داسې په سلو کې یو کس دوم چې کوم دی نو داسې خلک نشته دی چې هغه ضرورتمند وي، عاجزانان وي، غریبانان وي، کمزوري وي او هغوی ته چې کوم دی دغه پیسې میلاو شوي. نه، د ګاډو خاوندانو ته، خو چې کوم دی د موټرو خاوندانو ته، خو د جایداد خاوندانو ته، خو چې کوم دی د اجرو خاوندانو ته، خو مضبوطو خلکو ته چې کوم دی دغه پیسې میلاو شوي دي. خو شک پکې صرف دا دی چې په دې کې په سینه باندې د پاکستان تحریک انصاف جنډه لګولي یا په کور باندې د پاکستان تحریک انصاف جنډه وي، نو هغه خلکو ته دغه پیسې میلاو شوي. نو ګوره زه منمه چې د صوبایي حکومت چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د هغوی خپل جایداد دی، بس چې څه ورسره کوي دا حکومت دی، هغوی ته خپل جایداد جوړ کړی دی، بس چې څه ورسره کوي. خو نوم به مو د غریبانانو، یتیمانانو، د کونډو، د رونډو، د مسکینانو دا نوم به مو نه ورکوو. نو زه به صرف دومره ووایم رب العالمینه چې د غریبانانو حق وي، هغه چې په هره جامه کې هغه چې هر څوک وي، او د مسکینانو یتیمانانو حق وي، خدای پاکه نیست و نابود کړي او رب العالمینه دې دنیا ته داسې وشرموي چې د قیامته پورې خدای پاکه د هغوی نوم خلک په شرمېدلو خلکو په نوم باندې اخلي. زه بیا یو چیلنج ورکوم چې کومو خلکو دا لیستونه جوړ کړي دي، دغه خلک خو دې یو ځای دغه وکړي، یو غیرت او پښتو خو دې وکړي، دغه لیستونه دې جوړ کړي او د خپل جومات په دیوال باندې دې ولګوي چې دغه مسکینان دي چې کومو مسکینانو چې کوم دا 12,000 روپۍ غوښتي دي. دا زه خپله د دې خبرې کوم چې باچا خان ټرست د طرف نه به چې کوم دی څونه کومک کېږي زه به خلکو سره کومه، خو کو دغه خلک مسکینان ووتل اله ظالمانو ظلم ومکو ظلم، او چې کوم خلک ظلم کوي او کوم خلک د یتیمانانو، غریبانانو، مسکینانو حق وي، په ایمان داره چې خدای پاک یې ګوره نه معاف کوي. الله پاک وایي وایي زه راته خپل حق بخم خو پردي راته نه بخم. پردي حقونه مو والي دي ټولو ما خو وشرمېدی، په میندو او په خویندو باندې خو برابر وشرمېدی، د دې نه پس به خدای خبر چې نور څنګه لا شرمېږي.